محمد شفیع صاحب رحمه الله په معارف القرآن کې په سورت احزاب کې محمد شفیع صاحب رحمه الله په معارف القرآن کې په سورت احزاب کې وما كان محمد د دې آیات لاندې او حضرت مولانا ادریس کاندهلوی رحمه الله داغه د تفسیر نوم معارف القرآن دی. نو هغه د دې آیات لاندې لیکلي دي چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم زامن هم څلورو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لوریان هم څلور وي او د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د زامنو د طرف نه نسل نه دی چلیدلی، د لوریانو د طرف نه خصوصا د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها نه نسل چلیدلی. د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د هغې درې زامنو او د هغې چې دی دوه لوریانې وې. د یو زوی نوم یې حسن رضی الله تعالی عنه، د بل زوی نوم یې حسین رضی الله تعالی عنه او د بل زوی نوم یې محسن رضی الله تعالی عنه. او هغه دوه لوریانې چې وې نو په هغې کې د یو نوم حضرت زینب رضی الله تعالی عنها او د بل نوم ام کلثوم رضی الله تعالی عنها. نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین چې دا کوم نصیب ورکړي نو په دې دریو نسو کې دوو نسو ته الله پاک د شهادت مرګ نصیب کړی. یو حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ ته د علی رضی الله تعالی عنہ نه پس هغه شپږ میاشتې د مسلمانانو خلافت کړی او حضور علیه السلام په خپله زندګۍ کې پیشنګي ورکړې وه. وای هذا ابني سید، وای زما دا بچی چې دی نو دا سردار دی، یصلح الله به بین مسلمین، الله رب العالمین به د ده په ذریعې سره په مسلمانانو کې روغه راولي. نو بیا چې دی شپږ میاشتې پس حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ د خلافت نه دستبردار شو، خلافت یې پرېښودو او معاویه رضی الله تعالی عنہ ته حواله کړو. بیا معاویه رضی الله تعالی عنہ د ټولو مسلمانانو امیر الله رب العالمین جوړ کړو او د خلافت هغه موده چې نبی علیه السلام د هغې پیشنګویي ورکړې وه الخلافة 30 سنة، خلافت په 30 کاله پورې جاری وي. نو په حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ باندې دا خلافت 30 کاله دا اختتام ته ورسېدو. نو دغې روافظو چې مونږ ورته شیعګان وو دی چې وکته چې حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ سره روغه وکړه نو هغه ته چې دی په خوراک کې ځار ګډ کړ او حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ ته الله د شهادت مرګ ورکړو. او بیا دغه رنګې د نبی علیه السلام بل نصیب حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته خو الله پاک د محرم په 10 تاریخ د عاشورې په ورځ باندې داسې د شهادت مرګ ور نصیب کړو چې مسلمانانو ته د هغه شهادت اوس هم ایر نه دی. مسلمانانو ورونو نو عرض مې دا کولو چې نبی علیه الصلاة والسلام به د شهادت د مرګ تمنا کوله او حضرات صحابه کرامو د شهادت د مرګونو به ډېره تمنا کوله، ډېره زیاته تمنا به کوله. حضرت عمر بن جموح رضی الله تعالی عنہ
دی چې دی په یو خوا باندې معذور و، په یو خوا باندې شل و، او د ده څلور زامنو کله بیا یو زوی جهاد ته تلو، کله بیا بل زوی جهاد ته تلو، او هغوی به چې واپس راله او د جهاد دا خبرې به یې کولې، نو د ده په زړه کې به ډېره تمنا پیدا کېده چې الله پاک ما ته هم د شهادت مرګ را نصیب کړي. حضور علیه السلام نه یو ځل اجازت هم غوښتی و، خو حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې ته په خپله باندې معذور یې، لہذا ته مستثنا یې، جهاد که تو نه کې په تا ګناه نه کېږي. یو ځل یې زړه را ډک شو او خپلې ښځې ته یې وویل زه به خو دې جهاد له خامخا ځم. ښځې په خندا شوه، ګپې ورسره لګولو، وایي ما ته خو هغه دی په دروازه باندې ښکاري چې واپس را تښتېدلې. نو د کور په دروازه باندې لاس اوچت کو او الله پاک ته وویل چې یا الله دې کور ته ما واپس را نه ولې او په خپله لاره کې د شهادت مرګ را نصیب کړي. رسول پاک صلی الله علیه وسلم ورته هم اجازت ورکو او الله پاک وله د شهادت مرګ ورکو. په اوښ باندې واچولو او مدینې منورې ته به اوښ شړلو، اوښ به نه روانېدو، چې شام طرف ته به روان کو، شام طرف ته به روان شو. نو بیبي نه نبي علیه السلام تپوس وکړو چې د کور نه راتللو ده خو څه دعا نه به غوښتې، وایي دعا یې غوښتې به چې یا الله دې کور ته مې واپس را نه ولې. هم په هغه میدان جهاد کې حضرت عمر بن جموح رضی الله تعالی عنہ دفن شو. مسلمانان ورړو، حضرات صحابه کرام دا چې دی د شهادت د مرګ چې دی عاشقان، بلکې د نبی علیه السلام د زمانې نه واله تر اوسه پورې په دنیا کې چې څونه صالحین تیر شوي دي، د هغوی په زړه کې د شهادت د مرګ ډېر زیات غټ ارمان. وجه دا وه چې په حدیثو کې راغلي دي، وایي من ماته چې کوم بنده مړ شي ولم یغزو، او ده چې دی د الله په لاره کې جهاد هم نه کړی، ولم یحدث به نفسه، او په زړه کې د جهاد او د شهادت خبرې اترې هم نه راوستي، په زړه کې ارمان هم نه ساتلی چې شهادت پرې راته نصیب شي. وایي ماته علی شعبة من نفاق، وایي د منافقت په یو شاخ باندې ورته وفات راځي. مسلمانان ورونو، دا حدیث د هغوی مخې ته و، د دې وجه نه په زړه کې مې دا ارمان ساتلی و چې د شهادت مرګ مونږ ته را نصیب شي. نو مونږ له هم پکار دي چې زمونږ په زړه کې چې دی د شهادت د مرګ جذبه وي. نو زمونږ په زړونو کې چې د شهادت د مرګ جذبه وي، نو بیا به الله رب العالمین که په دنیا کې مونږ ته شهادت هم را نصیب نه کړي، په آخرت کې به الله پاک مونږ د شهیدانو په صف کې پاسوي. ځکه یو دعا د نبی علیه السلام نه نقل ده، اللهم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت. کوم مسلمان چې د سحر مونږ نه پس د ماښام د مونږ نه پس دا دعا غواړي او ده ته مرګ راشي، الله رب العالمین به د قیامت په ورځ د شهیدانو په صف کې پاسوي. ده ته به میدان جهاد ته به تللی هم نه، جهاد به یې کړی هم نه وي، خو چې دا دعا غواړي نو الله پاک به د شهادت مرګ ده ته نصیب کوي. مسلمانان ورونو، که د کفارو نه عقلمن خلق راغونډ کړي او د هغوی نه انټرویو والي چې تاسو په مسلمانانو د کوم څیز نه زیات یریږئ، نو هغوی داسې نه وایي چې د مسلمان د مدرسې نه یریږو،
هغه داسې نه وای چې د مسلمان مسجد نه یریږو، ای داسې نه وای چې د مسلمان د اشراکو نه یریږو، ای داسې نه وای چې د مسلمانانو د تهجد نه یریږو. هغه وای چې د دوی په زړه کې د شهادت دغه تمنا را بیدار شي، او د هر ځوان او د هر بوډا، د هر ماشوم او د هر نارینه او د هر زنانه په زړه کې د شهادت د مرګ تمنای، نو بس بیا دی ته مونږ شکست نشو ورکولی، په دی باندې بیا فتح نشو حاصلولی. او چې کله د مسلمانانو په زړه کې د مرګ خوف موجودي چې بس څه ده نو دا دنیا ده، دې خوا نه زه مړ کېږمه، بنګلې رانه پاتې کېږي، موټر رانه پاتې کېږي، سرمایه رانه پاتې کېږي، آخرت باندې ایمان چې دی او یقین پوخ نه دی، نو بیا مونږ د دې کافرانو نه نه یریږو. وخت اختتام ته رسېدلی دی. مسلمانان وروڼو، کله چې هارون الرشید بادشاه وفات شو او مامون الرشید چې دی دا د مسلمانانو خلیفه شو، نو مختلفو ځایونو ته خطونه ولېږلو کفارو ته چې د ستاسو جزیه پاتې ده، او هغه جزیه د مسلمانانو دارالخلافې بغداد ته راولېږئ. هغوی بغاوت وکړو، ویې چې مونږ جزیه نشو درلېږلی. مامون الرشید ورته ووی چې زما پلار هارون الرشید ته او د هغه نه مخکې چې څونه خلفا تېر شوي دي هغوی ته به خو تاسو جزیه ورکوله، او زه چې خلیفه شوم نو تاسو د جزیې نه انکار وکړو. نو دغه غیر مسلمو حکمرانانو ورته ووی وایي د هغوی په دې تندي باندې به د ایمان نور ځلېدو، او مونږ او تاسو خو برابر یو، صرف تاسو دوه جملې وایئ، لا اله الا الله محمد رسول الله. باقی زنا مونږ هم کو، زنا تاسو هم کوئ، باقی شراب مونږ هم څکو، شراب تاسو هم څکئ، باقی ظلم مونږ هم کو، ظلم تاسو هم کوئ. نو چې دا ټول خرابیانې په مونږ کې موجود دي او په تاسو کې ما، نو تاسو نه ځکه نه یریږو چې الله تاسو سره مدد نه کوي. الله چې دی زموږ په خلاف تاسو سره مدد نه کوي. نو الله رب العالمین دې مونږ ټولو مسلمانانو ته د شهادت مرګ را نصیب کړي، د شهادت د مرګ د دعاګانو توفیق دې الله مونږ ته را نصیب کړي. ګوره دعاګانې چې چا غوښتې دي نو